داسې کار دی ګرانه پرون چې په سوات کې کومه بده پیښه راغلې ده چې د سیند په منځ کې د یو خاندان 18 کسان ګیر شوي دي او په دې انتظار کې دي چې څوک ریسکیو والا به راشي، څوک به هلیکاپټر راولېږي، زموږ مدد به وکړي، زموږ زندگی به بچ کړي، لیکن هیڅ چا د هغوی مدد ونه کړو او اخره کې چې کوم دی هغه 15 کسان سیند یوړل د ځان سره. د ځایي خلک چې کوم دی هغوی یو بابا او د هغې سره 2 ماشومان چې کوم وو نو د هغوی زندگی بچ کړه. د هغه ځای خلک وایي چې مونږه ریسکیو والا ته کال کوو او اول خو هغوی کال نه اټینډ کاوه، بیا تقریبا 2 غنټې وروستو راله، چې کله 2 غنټې وروسته دوی راله نو هغه 15 کسان چې کوم دی نو هغه د سوات سیند د ځان سره وړي. نو ډیره د شرم خبره ده وزیر اعظم صاحب تاله، وزیر اعلی صاحب تاله چې تاسو یو هلیکاپټر نشو را لېږلی، تاسو چې کله یو هوټل ته ورځئ د ناشتې دپاره نو تاسو ته صحیح هلیکاپټر درته اویلیبل وي، چې تاسو د پېښور نه لاهور ته ځئ تاسو ته هلیکاپټر اویلیبل وي، چې د اسلام آباد نه لاهور ته ځئ کراچۍ ته ځئ تاسو ته هلیکاپټر اویلیبل وي، چې کله باران وشي د کرکټ دا ګراوند چې کوم دی دا لوند شي د هغې د وچولو دپاره هلیکاپټر اویلیبل دی، چې کله ستا یو رشته دار یو لرې رشته دار ګیر شي چېرته په اوبو کې د هغې دپاره هلیکاپټر اویلیبل دی. لیکن چې د یو غریب خاندان 15 کسان د سوات په سیند کې ګیریږي نو ستا سره بیا څه هلیکاپټر نشته دی. که هلیکاپټر شته دی نو بیا ستا دا بهانه ده چې یاره موسم خراب دی، هوا خرابه ده، هلیکاپټر چې کوم دی دا پرواز نشي کولی. وزیر اعلی صاحب او وزیر اعظم صاحب تاسو له شرم پکار دی، ځکه چې 15 انسانان ستاسو د لاسه د دې دنیا نه لاړه او تاسو بېغمه عیش عشرت کوئ. بله د سوات انتظامیه چې کومه ده دې له هم شرم پکار دی، ځکه چې د هغې نه وروستو اے سی ډي سی او کمیشنر چې کوم دی دا راغلي دي ځان یې را رسولی دی او دپه 144 یې نافظ کړی دی. خلک د سیند غاړې ته نه پرېږدي چې تاسو مه راځئ د سیند غاړې له، نو په دغه ټیم کې ستاسو دپه 144 ته څه ضرورت و؟ دغه ټیم کې بیا خلک خپله نه راځي. تاسو له خو پکار وه چې د مخکې نه م دپه 144 لګولې وې، د مخکې نه م هدایت جاري کړي وې، احتیاطي تدابیر هم جاري کړي وې چې هر داسې خطره ده ان ډي ایم ای خو هغه جاري کړی تاسو ته چې د باراني کومه سلسله ده هغه به د کوم ټیم نه سټارټېږي د کوم ټیمه پورې هغه ریپورټ هر څه جاري کړي وو، نو د هغې مطابق په تاسو خلک منع کړي وې د دغه ځای نه، ځکه چې وروستو تاسو راځئ او خلک منع کوئ نو د هغې نه مخکې ولې سوچ نه کوئ چې د دغو خلکو دا زندګي خو کم از کم بچ شوې وې. که دې کې یو هم د وزیر اعلی صاحب، د وزیر اعظم صاحب، د صدر صاحب داسې لرې غونتې رشته دار وې نو د یو په ځای به وله 2 هلیکاپټره راغلي وې، 3 به وله راغلي وې، لیکن دا یو غریب خاندان و او د دې هیچا مدد ونه کړو او دا د سیند سوات چې کوم سیند دی دا یې د ځان سره لاهو کړل.